بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا او من ورتوي یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن اوسا انت تو وزوجکا او بیبستا الجنت پا جنت کے وکلا او تاسو دوار خوری منها دی جنتنا رعدن پا وضحت سرا حیث شئتما کم ځای کې چې ستاسو د دواړو خوښی ولا تقربا او منځدې کېږئ هذه الشجرة دې ډکي ته فتکونا نو وبګرځئ تاسو دواړه من الظالمین د زیاتی کوونکو نه. شاته په وهو بكل شیء علیم معنی الله دو دلائل چې الله پارسی زمانه عالم دے پرختی نه دی یعنی هغه به د آدم علیہ السلام په پیدائش اعتراض نکو او دارنګي چې دنو جنات نه دی ورنا شیطان ابلیس هغه خو یو سجده ولا ګولې به وکنه. اوس دی دا کې الله تعالی دا آدم علیہ السلام مقام ذکر کئی او دا آدم علیہ السلام هم وو بكل شیء علیم ندے ورنہ دانه بے نخوڑا غا ذکر کئی. اللہ فرمائی کہ کلا آدم علیہ السلام تا اللہ مقام ورکو فضیلت ورکو پرختو تیوئے کہ سجدہ و تو لگو شیطان ان لگولا د دین پس الله آدم علیہ السلام توی اوست او بیبستا الجنت پا جنت کی. نو اصل خطاب دا خاون تی او خزا دا پر رعایش کے دا خاون تابیوی نو آغی ور پسی پا دویم نمبر کے راوستا اوسی پا جنت کی. دا کم جنت تے نو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پا قصص الانبیاء کے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کتاب دے قصص الانبیاء پائی کے بدے دیر بحث کرے دے چھے بعض علماء وی چھے دا جنت دا آغا جنت نرے جکم ہمیشوالی والا جنت تے ذکا غین راوتل نشتہ دے دا جنت دا پزمکا مانے دے پا اردن علاقہ بانے دوی دیت اولیاء زی خو دا غی او دا بعض خلق قول لے. جمہور مفسرین جمہور امت وی جی دین ہم اکا جنت مراد دے چی پا کم جنت کے بہمیشوالے آغا دا پاتے کی دل کی بیاوتا اللہ فرمائل تاسو چی کم زائے خوخی خوراک کوئی ولا تقربا هذه الشجرة دا ډګه چې کم دنو د دې خوا ته مزئ که دا ډګه تاسو د دې خوا ته لاړئ انو معنا خوا ته تلل دا چې دنو د دې نه مراد خوراک ته ان یعنی دا ډګه مخرفه تكون من الظالمین تاسو په خپل ځان باندې بیا زیاته وکئ تاسو به دې نو د جنت د انعاماتو نه راوځئ دا حکم وتوکو. نو فاذلهم الشیطان لغزش ورک دے دوارو لرا اخویو دے دوارو لرا الشیطان شیطان عنها بدی ڈکی سرا یا وی خویول دی شیطان عنها د دی جنت نا غی لرا
فاخرجهما نراوی باس دې دواړو لرا مما د آغا نعمتونو نا کانا چو دا دواړه فيه پاغي کې وقلنا الله وی من ورتوی اهبتو کشی بعضکم بعض استاسونا لبعض د پار د بعضو عدوون دشمنان بی ولکم د پار استاس فی الارض پزمگا کې مستقر زائد قراری دے زائد اسیدو دے ومتاع فائدہ دا الہین یو وح مقرر پورے اس آدم علیہ السلام خو اللہ منی کو خو چل سو شو چل داو شو شیطان راغے او آدم علیہ السلام او حوا بی بی تے دوکا ورکلا اول حوا بی بی ته وی چې دا ډکه چې کم دې دا میوه اوخري دا چې تاسو اوخړو نو همیشه با تاسو چې دنو هغه جنت کې پاتې کیږي انو حوا بی بی اوخړو خو چونکه اصل خطاب آدم علیہ السلام ته نو په حوا بی بی لا اثر نو بیا آدم علیہ السلام ته حوا بی بی وی او دی شیطان دی دواړو ته وقاسمهما قسم وخوړ دی دواړو ته نو آدم علیہ السلام المؤمن عر کریم مومن خو سیده ساده وی او د الله نوم ورته سوکوالی او قسم ورته وخوري دی په یقین کوي دی انو دو ته قرآن قسم ورته وخوړو اوس دا قسم څنګه وخوړو نو یو خبره دا ده چې دې کله الله راندې درګاه کې جنت نه راو باسو نو دوی هوې بس ما نه غلطي وشوه کدا دانه ما خوړلې وې کنه نو اوس بزنه واتم ا پتلوت لوګي دا شیطان زړې چې د پتلوت لوګي هم ډیر وانه کوي ا پتلوت لوګي ورته وای ني ما خو نه خوړو او د رب په ذات مې قسمی چې وی خوري ورته تاسو خیر خوایم او تاسو به همیشه پاتې کیږي نو دغه پتلوت لوګي دا خبره ورلړه کړه باقی د مثال دا خدای خو باغ ځای کی اثر کوي لکه بیټری دی دا رړال ته کوي د دې د علم کنیکشن لګو وسوسه آدم علی السلام ته حوا بی بی توا چولا نو آدم علی السلام حوا بی بی وته ما سکلې د ډیره مزیدار اخرى آدم علی السلام او خوړه چې وی خوړه نو جنتی لباس هغه تلری شو نو شیطان چې حمله کوي نو د شیطان د حملې لومبه اثر دی چې انسان بے پردې کوي بابا دا بے پردې کړو شیطان وایي دې بے پردې شي دا خزه بے پردی ګرځي سړی بے پردی ګرځي سو په جنگو کې ګرځي ډېر خوشاله بده کې دا شیطان مرکزی ډومبای عمله ده انو بیا رستور روان دي چې وتفقا يحسفان هغه شروع جو دا دواړه چې پزان مم ورکل جنہ د جنت لوی لوی پانی د ځان نه چا پیرول نو د انسان په فطرت کې حیا لیکل ده یعنی دغلته یو حوا بی بی ایو آدم علیہ السلام خزا خاوند خو بیایم چې دنه پرده کوله ځان پټو اوس بابا آدم علیہ السلام داولې خوړه چې الله ورته منع وکړه پس د منع نه د خوراک سمانا وا نو علما فرمای چې یو وجه داوا چې بابا آدم علیہ السلام دا غنلا الله ورته ولا تقربا هذه الشجره دیډ کی ته نږدې نشي د بابا آدم علیہ السلام وی جوړ دا خاص دغه لګدل ته مثلا یو د امرود ډکی
او یو کس چاته وی لکه ګوره دی کی ته نږدې نشي دا ونه خوري هغه دا وګړي چې ما دا ډکه یادې د بل ډکی نه هغه امرود شو کوي وی خوري نو بابا آدم علیہ السلام خاص ډکه وګاڼو او د بل ډکی نه خوراک یا بعض علما وایي چې نه بابا آدم علیہ السلام وی چې دا کوم من ما ته راغلی دا منع تنزیهی دا تنزیهی معنا دا چې یاره پکار دا چې سړی دا کار نه کوي پکار دا خورما خو که او دې خوړنو ناروا ده لومه نه ده خو چې زوره د ځان بچ که دوره بهتره ده بعضې څیزونه جایز خو هر جایز کار څوک کوي نه او دریم دا ده چې بابا آدم علیہ السلام ته شیطان قسم وخوړو بابا آدم علیہ السلام یې کیدی شي مخکې د الله د طرف نه حکم منع وه اوس الله هغه حکم منسوخ کړی ختم شوی اجازت راغلی بابا آدم علیہ السلام وخوړ اوس دا ډکې سو یاره په دې کې دومره خبرې دي سو کوئی املوکو سو کوئی بادامو سو کوئی بل شی خو اکثریت وای غنم ازمن شيوخ وای ګوره چې په کم سیز الله او الله رسول تصریح نه کړي بس موږ په تصریح نه کو ابهمو ما ابهم الله مبهم ساتل موږ ته پته نشته چې دا څه شی خو بس یو ډکه ونو د غنمو دارسو وی خوړ تقدیر کې مقرر وا چې بابا آدم علیہ السلام با حوا بی بی د جنت نوزی او وجه داوا چې یو حوا بی بی راوته یو آدم علیہ السلام راوته و شیطان ځان له کفاره وای شیطان وای ما یو آدم جنت ته نه پرې خود داغه په کروڑو بچی اولاد به جنت ته ورشي نو پدې کې دا حکمت دا الله کار د حکمت نه حالی ني چې نور خلق به جنت ته ځي بابا آدم علیہ السلام چې خوړ نه الله ورته اهبتو بعضکم لبعض عدو کوم شي تاسو د تفاسیر وای بابا آدم علیہ السلام چې جنت نه راکوز کو په سریلانکا کې یو غر د ډیرای د سراندیپ وته وای په هغه باندې راکوز شو او حوا بی بی وای دا په جدتن نیات وای کنه دا حوا بی بی ال تراکوز کړي وا او بیا دا دواړه حوا بی بی او بابا آدم علیہ السلام دای دواړه په عرفات کې عرفات معنا د اغزای چې پای کې سړی یو بل سره ملاقات کوي یو بل پیژني نو آدم علیہ السلام او حوا بی بی د عرفات په میدان کې یو بل او پیژند یو بل سره ملاقات وشوخه الله ورته ایبتو بعضکم لبعض عدو دشمنان وای شیطان زادو دشمن دی اولکم فی الارض مستقر تاسو د پاره پزماګه کې ځای د قرار د سکونت پکې کوي ومتاع الی حین او یو وخت مقرره پورې څه شه دی یو وخت مقرره پورې تاسو د پاره فائدہ ده تاسو چې د یو وخت مقرره پورې دنیا کې پاتې کیږي پته ولګی دا دنیا کې همیشوالی د پاره راتلل نه دي بس زائد قرار دے او چې څومره وخت مقرری او دومره وخت پورې به ته اوس بیا بتیزي الله دې زموږ تاسو څومره وخت چې مقرری الله دې د خپل رضا او د دین په خدمت کې تیر کی اخلاص سره بس دغه پایده ده الله وی فتلقا نزدکړ آدم علیہ السلام القا وکړه الله تعالی آدم ذکر آدم علیہ السلام من ربی د جانب در رب د الله اغنا کلمات یوسو کلمه فتاب علیه نو الله رجوع کړ پاغه باندې انه بشک شاندار
والتواب دا اللہ تعالی ډیر توبه قبلونکے، الرحیم دا اللہ تعالی ډیر مهربان دے، ډیر بخونکے دے. نو آدم علیہ السلام چې کله الله تعالی را کوس کو، انو آدم علیہ السلام سے چلو کو. آدم علیہ السلام خدام ویلے شو چې الله دا خو شیطان ما ته ویلیو، انو دا خو د شیطان ګناه ده، زما ګناه خو نه ده. آدم علیہ السلام خدام ویلو چې الله تا خو ما ته چې هذه شجره دا ډکې، ما خو یو خاص ډکې ګڼو. خو مزاج آدم مزاج انسان سب په کار دی، دې کې لوی تعلیم دی. آدم علیہ السلام عذرونه نه پیش کړي، آدم علیہ السلام جوابونه نه کوي. آدم علیہ السلام سر کته کو او ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، خدای ما پسان زیاته کړ دي. آدم علیہ السلام په ډیر جوابونه وشي، انتها به هم دای چې د الله نه بخنه غواړم. نګورا خې انسان هغه دی چې بد دې ځان هر وخت ګناهګار ګڼي، دې هر وخت ځان سپک ګڼي، دې هر وخت الله تعالی ته په دې متوجي چې خدای ټوله کمزوري خو ما کې ده، دا نظام چې روان دی خو زما د وجه روان دی، دا چار چاپېره چې وربل دا زما ستاسو عمل دی. انو او دا کلمې سوی رستو الله قرآن کوي چې دا ربنا ظلمنا انفسنا وي. شیعگان وی شیعگان یو پیرکه ده، ډېرې خبرې غلطې کوي. یو پکې دا وی دا چې دی دا آدم علیہ السلام چې کومې کلمې ویلې دا داوي لی حمسة ادفی بها، لی حمسة ادفی بها، حسن حسین علی فاطمه و مصطفی پنج تن دی، پنج تن. تاسو شیعگانو ځای لیدلی نه، په هغې باندې داسې پنځه ګوتې جوړي، دی صرف پنځه کسان مني، رسول الله، فاطمه بی بی، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، بس. اسیبه دی دوره غلط خبرې کوي چې دې ځای د ویلو نه دي پرېږده. انه هو التواب الرحیم. قلنا الله وی من ورته وي اهبطوا کل شی منها د دې جنت نه جمیعا ټول، فاما یاتینکم کچر راغ تاسو سره مني د ما د جانبنا هدن هدایت، فمن تبع هدایا چا چې تابعداري وکړه هدایت زما، فلا خوف علیهم نه بس خوف یروي په هغه باندې، ولا هم یحزنون او نه به هغوی څه غم کوي. الله ورته د دې نه پس اهبطوا منها جمیعا، کوشئ د دې جنت نه، کوشئ تاسو ټول. انو اهبطوا جمع وي، بابا آدم او داغه په پوش کم اولاد مقرر ټولو ته خطاب شو. فاما یاتینکم منی هدا، دا طالبان رونه په پویږي، فاما دا ان او ما ده الله کچر راغ تاسو سره، ضرور نه ده چې الله و کتاب را لیږي، ضرور نه ده چې الله و پیغمبر را لیږي، کچر راغ کرانه غیم کنه. نو دا انسان دا عقل نه دا عقل دا ځان له مستقل داعی دی، دا ځان له مستقل چې دی نو د توحید مرسل پیغمبر د دې دعوت ورکوي. دا کائنات دا په خپله داعی دی، په دې مشرک داعی او په کافر باندې داسې وخت راځي چې د خپل اواز ورکړي چې الله یو دی ومانه. او چې کوم نیک بخت یې هغه ومني، چې کوم بدبخت دی آپ خپل خواهشات نفسانی مګوره. دا داسې ده که نه، مونږ یو، مونږ ته ولې پته نه چې دا کار غلط دی، او کله کله مونږ یو کار کوو غلط، مونږ ته د خپل زړه دننه آواز هم راکوي چې ګوره دا ته غلطه کوې، خو مونږ بیا هم د نس منو، مونږ بیا هم د شیطان منو، اکه کار کوو. ټکه رنګې دی مشرک ته هم آواز ورکوي، خو دی بدبخت دی، دی نفسانیت اغستی. نو که چېرې پیغمبر را نشي هم
دا کائنات دا جسم د انسانی چې نور سنو کنه انسان د خپل جسم ته خیال وکي په دې کې به هم د الله د توحید بلا دلائل ملاوي عزیز بازوی تظن کأنک جرم صغیر وفیک انطوا علم اکبر ته ځان یو ورکوټ جسم غاړي تاکه ټول علم نقش پراته دا من عرف نفسه فقد عرف ربه چا خپل ځان پیژند د خپل رب مو پیژني خو ځان پیژندل پکار دی ښا بیا ته الله وای فمن تبع هدایا چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه فلا خوف علیهم نه به خوف نه به حزن خوف څه ته وای حزن څه ته وای خوف دې ته وای کنه انسان معنی یو مصیبت یو تکلیف لا راغله نه دی در راتلو نه مخکې چې دا هغه په زړه کې کم غم او یاره پرتی دی ته خوب وای او د راتلو نه پس چې کمینو هغه حزني لکه یو سړی دی پلار یې ناجوړه دی اوس د ده په زړه کې دا خفګان دی دا یره ده یاره دی خو ډېر خراب دی هسې نه چې مړ شي او د مرګ نه مخکې چې د دا کم په زړه کې کم تکلیف دی دې ته وایي خوف او کله چې مړ شي او دا غي نه پس پسړه کې کم تکلیف ته دي ته وي حزن دا الله نیکان بندگان اهل الله مؤمنان صالحان د ایمان په آخرت کې په قیامت کې نه خوف نه به حزني خو دې ځای کې یو ډېر غټ سوال پروت دی او سوال دا دی چې کله د حشر میدانی نو انبیاء کرام اغیب هم د الله د هیبت او د یارې نه لرزیږي او اغیب هم وایي چې نفسی نفسی الله ما بچ کړه او ما بچ کړه نو دا یاره خو به پیغمبران ومي او الله وایي چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله دې جزای خیر ورکي زمونږ اکابرو ته شیخ العین مولانا محمود الحسن رحمه الله فرمای وی ګورئ خوب په دوه قسمه دی یو خوب دا دی مثلا یو سړی دی هغه قتل کړی دی قاتل دی اوس هغه په زړه کې دا یاره ده چې یاره ما مخالف ګروپ مې اونلی ما پسې پولیس والا رانشي یو دا خوب دی دویم خوب او یاره داوی یو استاد دی لوی بزرگ دی داغه جلال دی یو باچا دی داغه جلال دی یو لوی افسر دی داغه جلالی طبیعت دی اوس دا سخ استاد نی او سخ مشر چی سخ پلار چی سخ افسر چی باچای نو د په مخ کې کشر سره جرم نه کړي خداغه عظمت د وجه چې نه د باندې یاره پراته نو یو خوب هغه د جرم او د سزا دی یو خوب او عیبت دا د وجه د عظمت نه دی شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي د الله نیکان بندگان مانو چې دا خوب او حزن بني دا د لومبه قسم بني باقی دا دویم قسم د الله د عظمت او د هیبت یاره تا خود انسان کې پرتای دا الله خدا سے عظمت ته چې دی دنیا کې هم چې لوګون ته سړی کله کله لږ فکر وکړي کنه لوګون ته د زړه دی آینی ته خیال وکړي دا تاسو په مجلس کې ګورئ سړی ناستي ګوره دوه کسان ناستي درې لس ناستي یو استاد خبره تقریر کوي د یو اړو پروانی او بل ټخ چست اوخ روان شي د مسله سي د بنیادی مسله دای چې د ډایرکټ د لغو د استهزار د الله وکي نو پس د معنی غه hebat راشي د اهل الله ني اولیاء الله دی معنی هر وخت د الله تعالی د مخ ته د درې دو اغا عظمت پروتي نو هغه د مخ نه پته لګي ادا زمون غوته چې او خانه د دی لګیای نارواو کې به لګیای شتوري بیموار اړ پروايي
الله دې موږ خپل ير او حشیت واچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم انی اسالک الحشیه، خدای زه تا نه ستا حشیت واړم، خشیتک ما تحول به بین و بین معاصیک. الله ما تخپل دومره یاره راکې، ډیره زیاته یاره نه. مانه ته مخکې ملو ډیره زیاته یاره چې انسان کې راشي که نه د الله حشیت ډیر راشي. او دی بیا د چا سره د خبرو نی، دی بیا د خپل بچو د ښځې د خلکو حقوق هم نشي ادا کولی. الا چې دی سوي دی چې دی نو دی دور حشیت په کار دی چې بس انسان د الله نافرمانو خواته نه دي. والذین کسان کفروا چې کافران دي وکذبوا بآیاتنا تکذیب کړی دی په آیاتونو زموږ سره، اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها دی به پای کې خالدون همیشه به پاتې کېږي. رونو دی آیات کې خبر ډېر دي خو ټیم بیا ډېر لګي. یو خبره درته کوم، بعضې داریان سوال کوي په قرآن مجید چې څوک اعتراضات کوي ای سوال کوي، ایوه الله وایي چې کسان کافران دي او تکذیب یې کړی د الله په آیاتونو، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون همیشه به پاتې کېږي. نو ګوره صحبه کافر چې کفر کوي نو د یو کافر عمر د 100 کاله شي، نو په ده کې دا 15 کاله خو ته لرې کا د بلوغه پورې 85 سال پاتې شو، 85 سال د کفر وکړه. نو دی وایي د عدل او د انصاف خبره خدا ده چې دل الله سزا ورکوي نو د 85 سال په بدل کې دی 85 سال ورکوي. د کفر کړی 85 سال. تاسو زما په خبره پوهیږئ؟ د ګناه کړی دی 80 کاله او سزا یې داړو نه ختمېدو والا. مونږ خدای دې پوه کا چل دله د سوال سم نه درځي. سوال خو دې ډېر غټ جوړ کړی دی خو چې میخ ورته وردن نه کوي نو تشه پکوڼه ده. مسله دا ده کافر او مشرک د الله جل شانه صفتون الله متناهی دي چې د هغې حد نشته دی. د الله انعامات لا متناهی دي د هغې حد نشته دی. دا کافر د الله تعالی د لا متناهی د غیر متناهی صفاتنا د انعاماتنا انکار کوي. دې د وجې دله چې الله کومه سزا ورکوي نه به غیر متناهی وي، یعنی د خدای د نعمتونو حد نشته دی، د خدای د نعمتونو شمیره نشته دی، د خدای د صفاتو شمیره نشته دی. نو د بېشمیره صفاتو نه انکار کوي، د بېشمیره انعاماتو نه انکار کوي. دې د وجې دله به الله تعالی چې کوم سزا ورکوي هغه به هم بېشمیره مودی. پوهېږئ؟ هم فیها خالدون. بس وقلنا الله وی من ورته یا آدم یا آدم علیہ السلام اسکن اوسه انت تو زوجک بیبستا الجنت په جنت کې وکلا خورئ منها د دین رعدن په وضحت سره خیث شئتما کم دا چې تاسو دواړو خوښئ ولا تقربا منځدې کېږئ هذه الشجرة دې ډکي ته فتکونا نو شئ به تاسو دواړه من الظالمین د زیاتي کوونکو نه. فازلهم الشیطان او خویو دی دوارو لر شیطان عنها دی جنت دا یا فازلهما عنو وی خویو شیطان عنها بها بدی ڈکی سر فاحرجهما وی باس دی دوارو لر مما دا آغن کانا جدا دوار پاگی کی وکلنا من ورطو ایبتو کشی بعضکم با استاذن لبعض دا پار دا بعضو عدون دشمنان بی ولکم دا پارستاتو پی الارض پدما کی مستقرن دائی دا قراری دا ومتعن فائدہ دا الہین یو وحم قرر پوری نفتلقا آدم ذکر آدم علیہ السلام من ربی دا جانب در اخپلنا کلمات یو سو کلمی فتاب علی اللہ رجوع کرپاغمانی انہو بشکر شان دادے والتواب دا اللہ دیر تو بقبل ان کے رحیم دے کلنا من وردوی بیتو کل شئی من حاددین جميعاً فإما یاتینکم کچر رایتا سر منی زمان جارمنا
هدن هدایت فمن تبع هدایا چا چې تابعداري کړه د ما د هدایت فلا خوف علیهم نبس خوف پاغمان ولا هم يحزنون نبس عم کوي والذین کسان کبر کافرون وکذبوا دی تکذیب کړ به آیاتنا پایاتونو زموږ سره اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم بیا پدې کې خالدون دی به همیشه پاتې کیږي توای الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ د ټول ناراضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي الله زموږ تقصیرات معاف کړي کریم خدای زموږ د ایمانونو د جانونو د عزت د ابرو حفاظت وکړي الله د شریرانو شر رضیرانو رضالت د ظالمانو ظلم فاسقانو فسق نه موږ ټول ته حفاظت راکړي الله زموږ د درد څومره شرکا دي خدای ټول د دنیا او آخرت خیر خوشاله ورکړي الله څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان نور دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې څومره زنانه دي خدای ته دیندار او پاک باز ولري څومره طالبان دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې الله ته د خپل دین خادمان کې الله موږ ته خپل قربت او معرفت راکړي خدای حضرت شیخ صاحب دامت برکاتم په عمر کې برکت واچي الله دا غي صاحب په موږ باندې تادیر ولري الله دې مرکز ته الله ډېر برکت ورکړي الله تعالی د دې څومره ضرورت د غیب برابر کړي الله دا د شیخ صاحب په عمر باندې الله تعلیمی او تعمیراتی دواړه کارونه دي کې عروج ته ورسه الله زموږ